السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور تاسو کوربه افسر علي. امید کوم چې تاسو به روغ جوړ یې. په الیکټریک اینڈ بزنس 24 چینل کې تاسو ته په خیرلی او هرکلی وایو. ان شاء الله په نننۍ ویډیو کې موږ د ډي او بي چپ باره کې انفارمیشن شیر کوو چې څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ډي او بي چپ بغیر سرکټ نه ډایرکټ په بجلی باندې بلیږي. خو چې کله په دې کې خرابي راشي، مطلب لیټونه یې روغ وي خو د کنډکسر او ایسه دا سیزونه خراب شي، نو په څه طریقه به تاسو دې ته سرکټ لګولی شئ چې دا به تاسو دوباره په استعمال کې راولئ. نو راځئ چې وګورو. نو دا موږ سره یو لایټ دی، دا په دې کې ډي او بي چپ لګېدلی دی. تاسو وګورئ دی هم دا ډس کړی دی، مطلب خراب دی، او دا کنډکسر هم خراب دی، او دا ایسی هم ډس کړی دی. مطلب د دې د ریپیر کېدو هیڅ گنجایش پکې نه کېږي. مطلب ډېر په ګرانه باندې ته دا شیزونه چینج کېږي، ډېر ټایم هم پرې لګي، نو او دا په اسانه باندې میلاویږي هم نه. نو راځئ اوس دې ته دا سرکټ لګو چې په څه طریقه ورته دا سرکټ لګي چې دا لیټونه به موږ په استعمال کې دوباره راولو. نو د ټول نه مخکې دا موږ تاسو ته چک کوو. دا وګورئ لیټ نه لګي، او دا موږ سره یو نوی ډي او بي چپ دی. نو دا وګورئ دا ډایرکټ بلیږي، مطلب د سرکټ نه علاوه، او دا موږ تاسو ته چک کوو. نو دا نه لګي، کار نه کوي. نو اوس موږ دې ته دا به ترېنه لرې کړو. د دې نه بعد به دې دا چپ را لرې کړو. د هغې نه بعد به موږ د دې نه دا پینونه لرې کړو. ښه په کلاره باندې. اوس د دې نه به موږ دا تار وباسو. اوس د ټول نه مخکې به موږ دې کې دا وګورو چې لیټونو ته کوم پلس ماینس تارونه د دې نه وتلي دي. نو د ټول مخکې به هغه موږ معلوم کړو. نو دلته کې که تاسو خیال وکړئ، نو دې ته پلس ماینس تارونه د لیټونو ته د دې ځای نه تللي دي. د ټول نه مخکې که دا د تاسو ماتوئ او که نه ماتوئ دا څه خاص خبره نه ده. نو اول ته دا لر کړو چې دا ځای لږ اوزګار شي. نو دا ځای به ترېنه اوزګار شي، په اسانه باندې به موږ خپل کار وکړو. نو دې نه بعد به موږ دا به ترېنه لرې کړو، ځکه چې موږ له داسې ځای په کار دی چې هغې کې موږ د سرکټ دا تارونه رابار کړو. نو د هغې نه بعد به اوس موږ دا دوه ایسې دي دا به ترېنه لرې کړو، ځکه چې دا پکې وي نو بیا سرکټ کار نه کوي. نو دا به ترېنه په کاویه باندې لرې کړو. نو بیا چې کوم دی نو ښه په طریقه به ترېنه دا لرې کړو. نو دا ترېنه موږ لرې کړې. نو اوس به موږ دې کې چې کوم لاینونه دې سره کنیکشن دی د ایسې سره، نو هغه به ورله کټ کړو. نو دا تاسو وګورئ دلته کې یو وړوکی غونته کنیکشن دی، نو دا به ورله اول کټ کړو. نو دا به ښه په طریقه باندې کټ کړو چې د دې د ړومبې پکې کمې پرزې لګېدلې وي چې د دې نه مکمل کنیکشن ختم شي، یعنې د دې سره یې څه تعلق پاتې نه شي. نو ښه په تسلۍ باندې به دې نه دا کنیکشن کټ کړو، او د دې دا کنیکشن به هم د دې نه جدا کړو.
ښه په تسلی باندې چې بالکل ستاسو یقین وشي چې د دې ترمنځ څه تعلق او پاتې نه شو. د دې نه بعد به مونږ اوس دې ته سرکټ ولګو. د هغې دپاره مونږ اول دا سیکه کړو چې زمونږ ټانګه په اسانه باندې ولګي. نو دا مونږ سره سرکټ دی. نو دا به ته اوس ولګو. دې کې به تارونه داسې ولګو. اوس به دې کې پلس ته ماینس دې ته به خیال وکړو. نو دا طرف پلس دی نو دې سره به پلس تار ولګو. او دا ماینس تار دی نو دې سره به ماینس ولګو. تارونه به ښه په طریقه باندې ولګو چې یو بل سره سیکه به وله ورکړو. نو دا دې سره مونږ سرکټ ولګو. نو اوس یې چک کوو. نو دا تاسو وګورئ مونږ دې سره سرکټ ورته ولګو. نو اوس یې ګورو چې آیا دا کار کوي او که نه کوي. نو د ټسټینګ دپاره مونږ دا په سیریز کې چک کوو چې دا تاسو وګورئ زمونږ لایټ اوس لګي، مطلب د سرکټ نه کار کوي. نو اوس به مونږ د دې بقایه فټینګ وکړو. نو د هغې دپاره د دې ضروري ده چې دا سرکټ مونږ دې نه څه تاو کړو، ځکه چې دا د باډۍ سره د هیټ سینک باډي نو چې دې سره ټکراو شي نو د خرابېدو خطره وي. د هغې دپاره مونږ په دې باندې دا سټیکر ولګو. دا سټیکر به مونږ د دې نه تاو کړو چې د دې سیفټي برابر وي، چې د خرابېدو چانس یې نه وي. او د دې نه بعد به مونږ دا په باډۍ کې فټ کړو. خو په تسلی باندې نو اوس به مونږ د دې باندې پینونه ولګو. نو خو په تسلی باندې په دې کې پینونه ولګو. نو دا تاسو وګورئ زموږ LED لایټ تقریبا تیار شو. اوس یې ګورو چې آیا دا کار کوي او که نه کوي. نو د هغې دپاره مونږ دا په هولډر کې واچو او دا کلیپونه به ورته واچو او اوس په سیریز کې سوچ ورکو. نو دا تاسو وګورئ چې مونږ DOB چیپ چې کوم و هغې خپل پرزې خرابې شوې وې، مطلب هغه د ټیکېدو قابل نه و او هغه مونږ د سرکټ په ذریعه باندې چې کوم دی نو هغه دوباره کارآمد کو، مطلب په استعمال کې مو راوستو. نو دا ګوره ښه بهترین رڼا کوي. خو د هغې نه به
زیات کامیاب وي مخکې چې په کومه طریقه باندې بلېدو. نو امید کوو چې تاسو به د DOB چپ ته د سرکټ لګېدو طریقه زده کړې وي. کو ویډیو هم خوښه شوي نو نور ملګرو سره یې شیر کړئ چې نور ملګرو ته دې نه فایده ورسي. زموږ الیکټریک اینډ بزنس 24 چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ضرور ووهئ چې زموږ د ملګرتیا دغه شان جاري وي. د الله په امان.